دا بل روایت ته هم دغه جابر رضی الله تعالی عنہ نه دی د لقمې او د نوړۍ په باره کې چې کله دا ستانه پرېوته نو دا په ځمکه باندې به پرېږدي نه په ځمکه باندې به پرېږدي نه دا راوچته که پرې پورې شګن خطیره خاورن خطیره دا څکه صفا که هغه ترې لر که او بیا راڅکه وخوره که داسې وه چې په داسې ځای کې ستانه پرېوته چې هغه بیا مناسبه د خوړلو پاتې نه شوه اوس صفا کېږي نه په ډېره سخته ګندګۍ کې پرېوته بیا هم رواله چېرته پیشو یې هغه ته یې کېده وه چېرته سپی په هغه باندې وخوره وه چېرته چرګانې په هغې باندې وخوره په نورو اشیاو باندې وخوره وه خو پرېږدي به شیطان ته نه شیطان ته به یې نه پرېږدي دغه نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې دا شیطان ته مه پرېږده ولا یدعها للشیطان شیطان ته یې مه پرېږده نو شیطان ته څنګه مه پرېږده بعضې علماو چې دی نو دا په حقیقت باندې خبره حمل کړې ده چې شیطان یې خوري بیا او بعضې وایي چې شیطان د دې په غورځېدو په ځای کولو باندې خوشحالیږي دغه دا تکبر علامه ده د دې ځمکې نه نوړۍ راغستل تاسو هغه پوره واقعه چې نو هغه اورېدلې که نه پوره نوړۍ راغستل او بیا هغه صفا کول او دا خو سړی متکبره سړی خو داسې نه کوي عاجز طبیعته سړی داسې کوي نو چې دا تفریح تکبر علامه ده او په دې تکبر باندې خو شیطان خوشحالیږي نه په عاجزۍ باندې الله خوشحالیږي نو د شیطان د خوشحالۍ دپاره یې مه پرېږده یا شیطان یې خوري دته یې مه پرېږده وعنه هم د دې حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل اذا وقعت لقمة احدکم که پرېوته لقمه او نوړۍ احدکم ستاسو د یو کس فلیأخذ پکار ده چې دی راوالي فلیمت ما کان بها من اذا او پکار ده چې لرې کړي کمه ګندګي چې پرې نوړۍ پورې نښتې ده ولیأکلها او دا دې وخوري ولا یدعها للشیطان او دا شیطان ته نه پرېږدي او بیا ورپسې ولا یمسح یده بالمندیل حتی یلعق اصابعه او خپل ګوتې دې نه مسه کوي ګوتې دې نه پاکوي بالمندیل په رومال تولیه وغیره باندې حتی یلعق اصابعه تر دې پورې چې دی خپلې ګوتې وسټي فإنه لا يدري حکمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیانوي فإنه لا يدري ذکر انسان ته را پته نه لګي فی ای طعامه البرکه چې په کم طعام دره کې برکت دی نو کېدای شي هغه برکت والا نوړۍ هم د ښکته غورځېدلې ده هغه برکت والا ذرات دره په ګوتو پورې نښتي دي نو ګوتې یې وسټه نوړۍ غورځېدو ته مه پرېږده چې پرېوځي راوچته یې ږه لوښی چې دی نو دا مه پرېږده دې کې اصل وټامن یخ ته پرېوتي دي او چې ته یې پرېږدې نو له پاسه هسې هغه بوستي وخوړه نه صحیح شوه دا را صفا کا دا بل روایت ته وعنه هم د دې حضرت جابر رضی الله عنه روایت ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الشیطان یحضر احدکم عند كل شیء من شانه ان الشیطان یحضر دا شیطان حاضریږي احدکم عند كل شیء من شانه پتاسو کې هر یو کس ته په هر یو څیز کې را شیطان حاضریږي دا شیطان د انسان سره د هر یو کس سره او په هر یو څیز کې وسره حتی تر دې پورې یحضره عند طعامه چې را شیطان حاضریږي د انسان ته عند طعامه د خوراک په ټیم کې فاذا سقطت لقمة احدکم کله چې پرېوته لقمه او نوړۍ په تاسو کې یو کس فلیاخذها پکار د چې راوچته ریکي فلیمت ما کان بها من اذى او پکار د چې لر کې کمه ګندګي چې پرې پورې وه او ثم لیأکلها او بیا دې اخري ولا یدعها للشیطان شیطان ترې دا نوړۍ نه پرېږدي او فاذا فرغه کله چې فارغ شي د خوراک نه فلیلعق اصابعه نو خپلې ګوتې دې راوڅټي فإنه لا يدري في أي طعامه البرکه ځکه انسان ته پته نه لګي چې د په کم خوراک کې دا برکت دی دا ورپسې بل روایت دی چې څنګه ګوتې سټې نوړۍ پرېوځي دا راوچتې نو داسې به لوښې هم سټې لوښې سټل دا هم مستحب دي صفا کې وی وعن انس رضی الله عنه قال دا حضرت انس رضی الله عنه روایت ته کان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به اذا اکل طعاما کله چې به خوراک وکړو لعق اصابعه الثلاث خپل درې وړه ګوتې به وسټلې وقال او رسول الله مبارک فرمایل اذا سقطت لقمة احدکم
کله چې پرېوته نوړۍ لقمه په تاسو کې یو کس فلیاخذها په کار ده چې راوچتې لږي ولیمت عنها العذا او د هغې نه د ګندګي لرې کړي ولیاکلها او هغه دې وخوري ولا یدعها للشیطان شیطان ترې نه پرېږدي او بیا وامرنا نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته حکم کړی ان نسلط القصعة چې موږ کاسه او دا پلیټه کملوخي کې خوراک کړی دا وموسټو وقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکه تاسو ته پته نشته چې تاسو په کم یو خوراک دا برکت دی دا بل روایت دی پرې ورپسې روایت کې راځي چې یو سړی ګوتې وسټي نو د سټلو نه پس دی بیا په څه پورې مسح کولی شي پاکولی شي تولیه پورې یا پر خپل مړوند پورې داسې یا د خپل لاسونه داسې راورغوي نه دي په دې پورې لاسونه سیومږي یا په خپو پورې یا په پنډو پورې د سټلو نه پس دا بیا صحیح دي مسح کولی صحیح دي دا روایت دی وعن سعید بن الحارث رضی الله تعالی عنه انه سأل جابرا رضی الله عنه عن الوضوء مما مست النار دا مستقله مسله تاسو ویلې دا مخکې به وایي نور روایتو کې چې اور باندې یو شی پوښ شي نو د دې په خوړلو سره اودس ماتیږي که نه ماتیږي نو بعضې روایتو کې د دې ماتېدل راغلي او بعضې روایتو کې نه ماتېدل راغلي نو مخکې پکې د خلکو اختلاف اوس پکې د ایمو اتفاق ته چې نه ماتېږي ښه په اور چې یو شی پوښ شي او کومو روایتو کې چې د دې ماتېدل راغلي چې په اور باندې کم څیز مات شي نو د هغې بیا مختلف توجیحات علماو کړي دي چې دغه روایت یا منسوخ دي او یا په دې روایتو کې راغلی دی چې سړی د اور پخ کړی شی وخوري او دس دې وکړي نو د وضو نه مراد لغوي وضو ده یعنې لاس او خوله دې وینځي صحیح شوه او نور چې دی نو چا ویلی دي چې یاره وضو که شرعي هم شي خو دا استحبابي حکم دی صحیح شوه یعنې ښه دا دی چې یو سړی بیا دوباره اودس تازه کړي بار کیف خو اودس پې ماتېږي نه نو د ده نه تپوس شو سعید ابن حارث د تپوس وکړ حضرت جابر رضی الله تعالی عنه عن الوضوء مما مست النار په باره د اودس کې د هغه سي نه چې اور پخ کړی چې به اور پخ کړی هغه وخوري اودس ماتېږي که نه فقال ده وی لا نه ماتېږي او بیا وفرمیل قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام الا قليل مونږ به د نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې داسې خوراک نه موندو مګر ډېر لږ ښه کم چې به اور پخ کړو او به ګزاره په څه کوله کجور وغیره باندې دا د اور پخ کړی شی به مونږ نه مونده ډېر کم به مونږ مونده فاذا نحن وجدنا او کله چې مونږ دا ومونده نو لم یکن لنا منادیل زمونږ دپاره به مندیل رومالونه وغیره تولیه وغیره نه وي الا اکفنا وسواعدنا واقدامنا ها مگر زمونږ به سو اکفنا زمونږ دا کف ورغوي به یعنې ګوتې چې مونږ کله وسټلې بیا به څه کړل داسې داسې دا مونږ دا ورغوي او بل پردسي ومږل او بل وسواعدنا دا مړوندونه به لاسونه مونږ په دې پردسي ومږل دا به صفا کړل پدې واقدامنا خپلې خپې خپو پورې به داسې ومږل عمر رضی الله عنه ورې پنډو پورې لاسونه داسې راښکودل خو دا کله د سټلو نه وروسته نو سټلو نه وروسته بیا ته مسح کولی شي ښه ثم نصلي او بیا به موږ لمونځ کوو ولا نتوضع او اودس به یې نه کوو د دې نه پته ولګي چې په دغې اور باندې چې کوم شی پخ شوی د هغې نه اودس نه ماتېږي او مسله دا واضحه شوه چې ګوتې به سټې پته نه لګي چې برکت په څه کې دی نوړی ارتاو شي دا به راوچتې کاسه به سټې د سټلو نه پسې بیا مسح کولی شي ښه په هر څه پورې پاکولی شي په خپل جسم پورې هم په تولیه وغیره دې پورې هم نو دې باب کې چې دی نو دا خبره ذکر شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام په دریو ګوتو عموما خوراک کړی ضرورت په ټیم کې زیاتې هم جایز دي ګوتې سټلې دي حکم یې کړی د سټلو کاسه پلیټ د دې د سټلو حکم یې کړی دی نوړی پرېوته دا به راوچتې شیطان خوراک ته وایي نه پرېږدې د ګوتو د سټلو نه وروسته بیا د دې مسح کوله پاکول په څه پورې دا سري جایز دي صحیح شوه انځلې بیا وروسته سري جایز دي خو اول به یې سټې ځکه پته نه لګي چې په دې برکت رزق کم یو داسې نه چې هغه ځای کې محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.